مسلمانانو حوصله خراب شولې نو الله رب العالمین د غزوه احد په اخر کې بیا دا تفسیر وکړه چې تاسو ولې په دې خبر باندې وېری دی او خپش ولې ولې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مرګ باندې بدین ختميږي مخکې پیغمبران براتل ابو وجل شو له شهیدان شو ابا وفات شو ولې خلکو دین پرې خیره اندره پر د سونه کې چیرته حوصله ساتي نور د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات د پیر پورز باندې شوه دی او د پیر پورز باندې بیا دفن شوه نه دی بلکې بیا د منګل پشپم نه دفن شوه د منګل پورز هم نه دی بلکې بیا د بوت پشپ باندې د بوت پشپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دفن شوه دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېدو د وفات وجه دا وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو حضرت عائشہ ته چې عائشہ رضی الله عنها په خیبر کې چې کومه خزه مالا زهر راکړو زینب په نوم باندې وا مرهب خور وا او هغه زهر چې دین وې زما د مری دارګه د مری میرا وسیرله د زهر بټیم باندې ریاکشن کو په دې جو بعض علماء لیکلي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر شهادت مرګ میلاو دی ځکه دا په زهر باندې شهید شوی دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات ډیر ناشنا عجیب او چې وفات شو نو ټولې مسلې وی غسل ورکو کنه ورکو څوک بوله غسل ورکو څوک بوله قبر کنيو جنازه وکاو کنه کو په نبی علیہ السلام جنازه نه ده شوی رسول الله جنازه نه ده شوی دغه نبی علیہ السلام په کمره کې بس دا 15 د شپږ کسان براتلو دعا به کول تلل با ته دعاګانی ځکه جنازه به څوک کوي جنازه به فاضل کوي په مبذول باندې افضل به مبذول باندې کې د نبی علیہ السلام نه افضل څوک دی بل چا په جنازه کوله او په کمره کې جنازه کې دم نو نبی علیہ السلام بل چل خودله او چې ځکه وفات شمه نو پلانې خلک براش از روایتو کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیر پورز باندې وفات د هفته پورز باندې جبرئیل علیہ السلام تاسو ته راغلو او ول څنګه ول تکلیف دراته سباله باندې بیا راغی جبرئیل اتوار پورز باندې ول څنګه ول تکلیف راته ډیر زیات دی درې مورز باندې بیا راغی پیر پورز ولن څنګه ولن می گزاره کړل د ولن به وفات کیږي خبره ولا ورک نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله خبر شو نو باقاعده رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن حسین راوختیو هغه په خپل سینه باندې ځان ته کې نولیو کولوله الکانو او په دې سینه را سملولیو کولول به او ویل چې دې به خیال ساتي تاسو به حضرت علی راوختو هغه په خپل سینه را سملو ډېر وصیتونه وته وکړل دا وکي ځکه حضرت علی سے سیرت ته سړی ګوري داسې صبر یې کړی دی چې داسې مور زوی به صبر وکړي دومره صبرونه دا نبی علیہ السلام وسایا وتا او دا غینه پس نبی علیہ السلام وی چې ځکه لمړ شمانو ما بیبیان براشي بیبیان نه پس او به ملاقات وکي او دا غین رسول بیا انصار راځي مهاجر برازي عام خلک برازي دغه طریقه نبی علیہ السلام خو دلوا او په قضیه کې دفن شو په کمزې کې نبی علیہ السلام خښ شو وما محمد ندی محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول مگر رسول له قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوی دی مخکره دی نبی علیہ السلام نا ډیر پیغمبران افا اما تا ایا کدا وفات شي او قتل یا قتل کړل شي انقلبتم على اعقابکم آیا تاسو به واپس شي په خپل پوند باندې انقلبتم تاسو به واپس شي على اعقابکم په خپل پوند باندې تاسو اوړی داسې باندې کوي ومن ينقلب على عقبيه سوق چې واغختو په خپل پوند باندې فلن يضر الله نو هرگز بزر ونرسي الله تشين معمولی غني وسيجزي الله الشاكرين زرد الله بدل ورکی شاکرانو تا وما كان لنفسنا او ندي مناسب دی انسان د پاره ان تموت چې مړ شي الله باذن الله مگر د الله تعالی په فیصله باندې په قضا باندې بمري کتابا مؤجلا تموت کتابا مؤجلا امري په مقرر نیټه باندې وما يريد ثواب الدنيا سوچ غواړي بدل د دنیا نو دی ورکو منګه د تامین هار دی بدلی د دنیا نه ومن يريد ثواب الاخره سوچ غواړي بدلی د اخرت نو دی ورکو منګه د تامین هار دی بدلو د اخرت نه اس غواړي هغه ملوي هو وختل د اخرت په کار دی وسنجزي الشاكرين او زر دی موږ بدلو ورکو شاکرین تا وكأي من نبي او ډیر پیغمبران د تشجید په تبلیغ او jihad کې وكأي من نبي او ډیر پیغمبران قاتل جنگ کړه دے د الله پلار کې معه او بعد د سرا ربيون كثير لفظ راغ د ربيون سمانا دا ابن کثیر معنا کړه دا
چې ربیون علماء کثیر ډیر علماء ربیون یا من مخکې ویلو منسوب دی ربانی ربان ته مصلح په معنا یا منسوب دی رب ته او دویم نمبر ربیون جماعات کثیره ډیر ډلو هو د سره ربیون ډلې کثیر ډیره یا منسوب دی رب ته خدا پرست خلق ډیرو فما وهنوا اغیب بزدل نشول په اعتبار د اراده باندې لما پدې وجبانه اسوابهم شدید تکلیفون اور رسدل فی سبیل الله الله بلار کې باغوی سستی نه وکړي وما ضعفوا دینو کمزوری شوی په مقابله دشمن کې ومستکانو نه تسلیم شو دشمنانو ته دشمن ته تسلیم شوی هم ندي والله الله تعالی يحب الصابرین محبت کې د صابرین سره وما كان قولهم الا ان قالوا وما كان قولهم او نو وینا د دوی الا مگر ان قالوا دا ویل دي ربيون وسویل ربنا يا زمن ربا اغفر لنا وبخمن تا ذنوبنا زمن گناهنا و اسرافنا في امرنا زیاتی زمن معاف کا زمن په کارونو کې په دین کې وثبت اقدامنا مضبوط کو تا زمن قدمنا ونصرنا من غلبا راك القوم الكافرين كافر قوم په مقابله کې فاتاهم الله نلا ورک دویتا ثواب الدنيا ثواب د دنیا وحسن ثواب الاخره او ثواب بدل الاخره ولهم ورکلا دنیا مل ورکلا او اخرت مل ورکو غنیمتونه میلاو شو جنت میلاو شو والله الله تعالی لا يحب المحسن والله الله تعالی يحب المحسنين محبت کوي د نیکانو سره یا ایها الذين امنوا دا قوانین د قتال بیا ذکر کوي اے مسلمانانو ان تطيعوا الذين كتاسو اطاعت وګدغه کسانو کفرو چې کفر کړي دي نو مشرکانو د يهودو د نسواراو د منافقانو يردوکم تاسو بواړی علی عقابکم بخپل پوند باندې کفر تا نو کوا وختي فتنقلبوا تاسو واپس شئ وبګرځي خاسرین توانیان بل الله مولاکم بلک الله تاسو مولا دی او خیر الناصرین د الله تعالی غره مددگار دی سنلقي فی قلوب الذين كفروا الرعب دا چې کله ابو سفیان لاړو او خپل ملګرو ته ویل کنو راځي واپس زو او دا خو بس ختم دی من خو ګټلې جنگ وبېلو نو الله رب العالمین دې پزله کې روب واچو چې راستانه شول بل ویری دل چې اوس حالات ټیک ندي او بل موقع کې براش سنلقي زر دیمن بو غرزو فی قلوب الذين داغ خلق په ازړونو کې کفرو چې کافران دي الرعب رعب به ورزو بما پدې وجبانی اشرکو بالله چې شرک کړي د الله سره ماده شرک لم ينزل به چې الله نه نازل کړي پدې باندې سلطانن دلیل او مأواهم النار زید دی ور دي وبئس مثوى الظالمین او ډیر ناکاره دي اوسیدون زید اوسیدو د ظالمانو ټیکانا مثوا مكان المعيشة التويد يوم مأوى مكان الرجوع يوم مثوى مكان المعيشة وبئس مثوى الظالمين دير ناكار دي زيد وسيدو د ظالمانو ټیکانه د ظالمانو ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنگ بدر په ابتدا کې دعاګانې کړې وو د احد په ابتدا کې دعاګانې کړې وي البته خوب لیدل خو بخاری کې خوب راغله دی نبی علیہ السلام چې ما خوب لیدو چې زه تور زما په لاس کې ده ذوالفقار تور چې د نبی علیہ السلام دو سانګي ویل ما د سیواله خوب کې هغه ماته شو چې بیا مې واله نو هغه د غینه مزیدار شو زما تعبیر دا چې ابتدا کې ماته شکست ملایويږي ابتدا کې ماته شکست ملایويږي او زما ملګری به شیطان کیږي نو دا او بیا ماته الله تعالی فتح راکړي نو دا د الله وعده په دې خوب کې اوهدو په میدان کې مسلمانانو ته شکست ملاو شوی کنو ملاو شوی جواب دار شکست نو ملاو شوی شکست ال ملاویږي چې څوک میدان پری دي مسلمانانو میدان نه دی پرې نبی اسلام یوازې ولاړ دی د بعضو تفاسیر لیکلي دي چې عارضی شکست وته شوی دی نو عارضی شکست هم نه لري شوی شکست هغه ته چې میدان سره پری دي مسلمانان میدان کې ولاړو کلهګو غډیرو په اخر کې هغه تختیدل ولقد صدقكم الله یقینا الله وعده ولقد یقینا صدقكم الله والله رښتینی کړل تاسو سره وعده او خپل وعده اذا باغ وخت کې تحسونهم چې وجل تاسو د کافران باذنه د الله فایزن باندې حتا اذا فشلتم حتا چې تاسو کې بوزدلی راغله او بوزدلی د پکې رااله او تاسو ویل جرا وسکته ګوزدل غواړي او موږ به وس غنیمت راجمع وتنازعتم او تاسو اختلاف وکړو په الامر په حکم د پیغمبر کې پیغمبر المراکوزه کې تاسو راکو شوي
وعصیتم نافرمانیم وکړله من بعد ما وروسته د هغې نه اراکم چې الله وښوده تاسو ته ما هغه شی تحبونه چې ستاسو خوښو چې کوم شی ستاسو خوښو نو هغه الله تاسو ته وښودو څه خوښو نو دوه څیزونه دي یو دا د دې مراد فتحه ده چې ستاسو فتحه خوښه وه الله تعالی د هغه درکړله دویم نمبر د دې ما تحبون معنا ده چې کوم شی تاسو خوښو نو هغه غنیمت تاسو خوښو د غنیمت دا خبره آیا بل چا کړې ده مولانا مودودي رحمه الله هم کړې ده چې من بعد ما اراکم ما تحبون چې تاسو غنیمت خوښو نو هغې له راکوش وئ او په دې وجه باندې په تاسو باندې د پاسه خلک رال او دا عالمان په دې باندې هم مولانا باندې اعتراض کوي اوس د کم جواب به سړی کوي او کم پسې به کتاب راوړي او په کار دا ده چې سړی کله تفسیر کوي نو چې د استاز د یوازې یاد نه کړي دا ډېره غټه خبره کومه زه وایم چې یوازې سړی تفسیر د استاز نه یاد نه کړي استاز نه درس یاد کو چله یاد کو نو اوس په کار تفاسیر پسې په خپله وګوري د حدیثو کتاب کم از کم ګوري که نه د قرآن کریم تفسیر موږ منهج ویلو هغه منهج په خپل تفسیر کوم ابتدا کې ویل تفسیر القرآن بالقرآن او تفسیر القرآن بالحدیث نو راځي بخاري له ولاړ شو بخاري کې حدیث دی فتح الباری بس راواله ټول روایت جمع کړي دي نو من بعد ما اراکم ما تحبون معنا موږ دوانه کو چې فتح هم ته مراد ده غنیمت هم ته مراد دی خو راجح معنا غنیمت ځکه دی چې بخاري کې دا حدیث دی چې کله دا کسان را کوزیدل وای نارې والے چې الغنیمه چغې والے در بخاري حدیث دی مولانا مودودي دی ویلي بخاري ویلي دي الغنیمه معنا چې غنیمت غواړو چغې والے چې غنیمت پسې لاړو پسې نو دا څه ګناه خو نو غنیمت خو هم د الله تعالی د طرف نه رحمت دی په دې ګناه څه ده لکه دا خبره چې ورانېږي چې جوړېږي یعنی صحابه کرام په غنیمت پس راګوشي او خکارې کړو چې راګوشو غنیمت بد شي اوسو نقصان صرف دا شی چې الته کې د پیغمبر د حکم نافرمانی شي و نور په غنیمت پس راګوزل څه ګناه خو نه ول دا پته غنیمت ته نه وایسو پته ال غنیمت ال حاصلېږي چې پته راشي نو بده کې کم قباحت ده او ابن کثیر پس راواله ما زوی تاسو ته وخم ابن کثیر په دې ځای کې دا ځای راواله نن د عبد الله بن مسعود قول ذکر کړی دی ویل دې آیت د نزول مخکې زما په ذهن کې نه و چې زمونږ د ملګرو په ځل کې د دنیا مینه بوي و چې د آیت نازل شو خبر ښکارا شوله چې زمونږ د بعضې ملګرو په ځل کې دنیا مینه مو محبت د دنیا پکې و نو صحابه هغه په خپله باندې مني او موږ وایو چې نه دا داسې نه ده دا پلانې دا ویلي دي پلانې دا ویلي دي والله اعلم من بعد ما ورسل غینا اراکم چې الله خود تاسو ته ما هغه شی تحبون چې تاسو خو چې فتح او کامیابی او غنیمت منکم باس پتا سو کې مند سی یرید الدنیا چې دنیا غختلا چې دا غنیمت او منکم باز پتا سو کې من هغه یرید الاخره چې اخرت وختو چې دا شهادت ور دی بس جواب کې بیا منکم یرید الدنیا ومنکم یرید الاخره بعضو په دنیا وختل چې غنیمت او بعض اخرت وختو چې هغه شهادت نو لس کسان شهیدان شو او سلوخ کسان رال غنیمت واغستو ثم صرفكم بیا الله واړول تاسونا بیا الله تاسو واړولې ثم صرفكم بیا الله تاسو واړولې ثم صرفكم بیا الله واړوي تاسو عنهم د کافرانو د جنگنا الله ته واړولې اول موجل به ته واړولې پتا سو راتاو شو او تاسو وجلی ولي ليبتليكم در لپاره امتحانو کې پتا سو باندې هو لقد عفا عنكم لیکن الله معافي کړی د تاسو ته ټول صحابه الله ته معافي کړل نو دا سلويخ کسانه معاف دي سلويخ معاف دي ولقد عفا عنكم یقینا معافي کړی د الله تعالی تاسو ته او زبیر جن هو یورزي حضرت عثمان سره خبرې واړولې صحابه اختلاف راتلو چې خبرې واړولې وي حضرت عثمان او د تیزی خبرې وکړلې وي دی زبیر ورته ویل رضی الله چې ته حق لري چې ما د سختي خبرې کوي ته حق لري ولی نو ورته دا خبرو کې وحد په میدان کې تختیدلې وي حضرت عثمان په ملګری کو چې د زینب بارشو بدر په جنگ کې تنوي بیعت رضوان کې تنوي وجه ټول کې زوما ته ما ته سختي خبرې کوي حق نه لري حضرت عثمان ته وی چې زما خبرې واوره په ما باندې کداې تراس کې چې زه په بیت رضوان کې نه وم نو بیت رضوان شوی زما د پاره بیعت رضوان شوی زما د پاره او تاسو پیغمبر لاس ور کړو پیغمبر خپل لاس ځان ور کړو زما لاس پیغمبر خپل لاس زما لاس ګڼلې یمینه افضل من یمینی و شمالی د پیغمبر خلا زما د خيو غز دوانو نه ورو د رضوان بیعت خو زما د پاره شوی حدیبیه په رضواني او کداې اعتراض را باندې کې چې زه په بدر کې نه وم نو بدر کې ومنه خو پیغمبر علی سره کړي و د پیغمبر د لور خدمت ته پاتې شوم زما خزر روغي بیمار او خدمت ته پاتې شوم دا دریم نمبر خبره ده چې تختیدلې ومنه ولقد عفانکم الله معاف کړي متمنه معاف کوي ویلو ولقد عفانکم الله معاف کړي هم کنه تلو مزه مې پرې خو الله اعلان کړي ولقد عفانکم
یقینا الله معافي کړی د تاسو ته اے صحابه والله الله تعالی ذو فضل خاوند مهرباني دی علی المؤمنین په مسلمانانو باندې خاوند مهرباني دی په مهرباني سوا معافي او توکل وز دا چون کې تفسیر ده نو غلطیان او د خچ تاسو کمی غلطیان وي اذ تسعدون کله چې تاسو منډه وهلې اسعاد المبالغه بالذهاب اذ تسعدون کله چې تاسو منډه وهلې ولا تلونا او شاتم نکتل على احد نه چاته والرسول يدعوكم في اخراكم والرسول او پیغمبر يدعوكم اوازونه کول تاسو ته في اخراكم في اخركم تاسو نه په اخره کې نشانه تاسو نشانه اوازونه کول نو تاسو شاته نه کتل لاړلې فاثابكم الله ورسو تاسو ته غمن غم بغم من دبل غم د پاسا د یو غم د پاسه بل غم د لدر کو دا سو یو غم داو چې په بدر کې تاسو نه 14 کسان شهیدان شیو او دویم غمدار چې په هوت کې د بیا شهیدان شو نو شهیدان نه زکه وشل غم زکه راغی د تاسو د خپل لاس یو دا معنا ده دویم نمبر دا دی چې لومبه غم دی فوت الغنیمه غنیمت ورغونډو پاتې شو دنه او دویم غم څه دی دویم غمدار چې خلک د شهیدان شو او یا کسان نه شهیدان شو او دریم نمبر معنا دا ده چې د یو غم نه مراد د صحابه قتل دی شهادت دی او د دویم غم نه مراد د نبی اسلام برکه افواه خورېدل دي دا غمونه الله رب العالمین تاسو ته ورسول وس خبر می ولې کړی وای اخبرکم الله خبر دی ولې لکای لا تحزنوا در پاره چې تاسو غم جن نشي اعلی ما فاسپسې فاتکم چې تاسو نه سپوت شوی د چې غنیمت د جبدي پسې خپنه شي ولا ما نه پاسبانی خپشي اسوابکم چې غم تاسو در رسیدل د چاغه تکلیف ده په دې باندې تاسو خپکیږئ مو دا الله رب العالمین په دې جنگ باندې سو وکړه تفسیر وکړه دی آیت سره کلو ګوري مولانا مودودی رحمه الله د خلافت ملوکیت او عنوان دا دی چې خلافت ملوکیت کې ولی بدل شو نو هغه چې دا د وجې دی فلانه غلطي شو فلاني ځکه فلانه ځکه دا غلطي شو نو خلافت بدل شو کدا غلطیاں نه وي شو نه بکیدله نو خلکو مشهور کړل چې مولانا صحابه کرامو تنقیس کړی دی توهین کړی دی نو توهین نه دی کړی او مولانا مودودی رحمه الله خو د سیرت الصحابه کتاب نه لیکي چې د صحابه کرامو سیرت لیکي چې فلانی دا صفت فلانی دا صفت اوس په دې ځکه د صحابه کرامو صفت ده سو استسعدون ولا تلون على احد غلطیاں شوی نه بیان کړی د تحقیق په میدان کې سړی کړي صحابي غلطي بیان کې چې دا غلطي وا په دې کې څه ګناه نشته ها البته حتک د پاره د توهین د پاره او اسې د خپل بلاس د استو د پاره کې سړی بیانې ګناه ده غټه ګناه ده بیا والله تعالی خبير بما تعملون خبر دې تاسو د عملنا ثم انزل بیا الله نازل کو علیکم پتا سبانی من بعد الغم د غم نورست امنتن امن نعاسن دا نعاسن دا خو نعاسن یا مفعول له دی د پارا د پرکالی او یا نعاسن بدل د امنتن نه دی نعاسن چې دا امن سودا نعاس پرکالی وا په دې اثر پستر کو باندې د سینتون اثر پسر باندې د نعاس پستر کو باندې او د نوم په دواړو باندې ابو طلحه سی وای کنه وای زمانه باندې تور ورزیدل اثر به خوځیدو ضرب مې راټینګ کړل وای دا صرف په صحابه کرامو باندې دا راغلی او دا پرکالی دا سکینه په راغلی وا منافقان باندې راغلی معتب ابن قشیر او دا خلق په دینه راغلی ولی زکه دا وی سغمو جنگ په دوران کې خوب چاله ورزي زلزلہ کې چاله خوب ورزي چې وسړی په زلزلہ کې مودې نه پوه دا ډېر مطمئن انسان دی زلزلہ د تخلق د خپل راکېدل که پری به پارام کې نه ودوم کېږي زلزلې بکېږي دا ډېر مطمئن انسان دی نو صحابه کرام عند جنگ په ټیم کې داسې جنگ چویا کسان د شهیدان شوی دی په قلاره باندې سود شول په جنگ کې دا د الله رحم لہذا په جنگ کې چې چاله خوب راشي نو دا د الله رب العالمین سي رحمي البته جنگ پتلو کې 11 په 10 په 9 بجې خلک روان دي تو دی نو دا خو بیا رحمت نه زحمت دی عین د جنگ په دوران کې خوب راتلل البته درس په ټیم کې بازي خلکو دګي ها دی باره کې مست خیال لکه ها دا رحم دی روزه په خلنډي کې راځي د درس په ټیم کې زمنګ شیخ صاحب محترم صابیق صاحب رحمه الله ویل د درس په ټیم کې خوب راتل لره شیطان اثري او د جهاد په ټیم کې خوب راتل دا د رحمان اثري نو شیطان دا اثر کوي حقیقت در تاسو یاد ساتئ کنه چې کوم توجیه ګرانی په دغه ټیم کې تعالی خوب درځي کوم توجیه ګرانی یو سبق ګرانی ته چې را پاسې کدی سو ویلو بیا د بل نه ما دا قال انفا
بیا به دقه تپوس کې. لحاظ د درس په ټیم کې خوب چې رځي بس خپل مخ لاسینځي او دس مودس کوي تاسو کېږي به. نو یو ملګری ویل دا حدیث کې چې راځي چې نزلت علیهم السکینه، دا سکینه په دې وخت کې تاریکیږي په خلکو باندې. حقیقت هم داسې دی، درس داسې دی که نه، خوب بدل ټول ورځ نه درځي، درس ته کښېنې الله بدل خوب راولي، نو آرام خو به کېدی که نه. قرآن کریم خو د دماغ دپاره آرام دی. بېشماره داسې واقعات شته دی چې ډېر بیماران دي تلاوت څخه شوي دي. سورت رحمان ورته چا لګولی دی، یاسین ورته چا لګولی دی، تلاوت سره دم څخه خلک ښه کېږي که نه ښه کېږي. دا ولې؟ د قرآن اثر کوي، نو اثر یې شته دی. وتوا خجی یغشا را خوریدلا دا پرکالی طائفتن په یو ډله باندې منکم ستاسو نه چې مسلمانانو، وطائفتن یو بله ډله منافقانو وه، قد اهمتهم چې غم اچولی و دوی ته، انفسهم د دې زړونو ورته غم اچولی و، اوس دغه دې ګزار کېږي او دغه دې ګزار کېږي. قد اهمتهم په فکر کې اچولی و دوی لره، په غم کې اچولی و دوی لره، یا غم اچولی و دوی ته، انفسهم د دې زړونو. یظنون بالله ګمانونه کول په الله باندې غیر الحق، ناکاره ګمانونه، تکذیب بالقدر یې کوو. موږ ته چا ویل چې راځه، موږ نه وار خطا شوی و، ځان لم کار کتلی و، کور ولله کېناستو، په جذباتو کې راللو. ظن الجاهلیه په شان د ګمان د جاهلیت، ظن اهل الجاهلیه په شان د ګمان د اهل الجاهلیت. یظنون دی ګمانونه کول، ظن الجاهلیه کظن الجاهلیه منصوب بنزع الخافض. یقولون ویل به هل لنا من الامر من شیء، ناشته زمنګ د پاره من الامر په دې کار کې من شیء سي اختیار. دا یا خندا وا چې زمنګ د پکې سکار علی کنه، او یادا دا چې دا یې روا چې عایشته زمنګ د پاره من الامر په دې کار کې من شیء سي اختیار. د امر مراد سره خروج دی، یعنی موږ ته هل لنا بالخروج من سبیل، آیا په دې تلو د پاره وسلار نه چې موږ تختو، به دا معنا ده. هل لنا اشته زمنګ د پاره من الامر په کار کې چغا وتلی یا مدد ده من شین سے اختیار. قل و ورته نه ان الامر یقینا کار معامله تقدیر د خیر او شر كله ټوله لله اذا الله، ان الامر بشک اختیار كله ټوله لله د الله ده. یخفون فی انفسهم پټوي په خپل زړونو کې ما حسد، لا یبدون لك چې تا دې نخکاره کو هغه پټ ساتو. نور حاسدینو یقولون ویلې لو کان لنا کچرته وې زمنګ د پاره من الامر په دې کار کې په دې معامله کې شیون سي اختیار، ما قتلنا هنا من بلتنه یو جلې شوی ځان ته ویل که زمنګ من په زور راوستي شوی دی، مطلب منګه په زور راوستي شوی که زمنګ په خپل خوخه من نه راتلل ته نه وجلې کېدو. د یې د استهزاء د پاره ویلو چې دا کم شیطان شي هغه یادول چې خلک وي چا په خپل ویګل سره د بل راتلې ولی خپل اختیار نه براتلې نه به وجلې شوی یې ځان یادو. قولوا یا ورتوا لو کنتم فی بیوتکم کجردوی تاسو خپل کورونو کې لبرز الذین خامخراوت به هغه کسان کتب علیهم القتل چې پر شیو په دی باندې قتلو د کتب د پرنای به فاعل الی مزواجهم الی مسوارهم، مزاجه خو بسترو ته د مسارع مرادی درا پریوتو زګونه، الی مزاجهم خپل درا پریوتو زګونو تا. وليبتلي الله بلدا چې الله تعالی امتحان وکي ما دا غسو فی صدورکم چې تاسو په سینو کې دي نو زیر پر الله راويستي. وليما حسا بلدا چې الله پاک کی ما وسوسه فی قلوبکم چې تاسو په زړونو کې وسوسه پرتی دي در jihad پیدا دي. والله تعالی علیم بذات الصدور، په سینو پرازونو باندې. ان الذين بشکا کسان تولوا منکم چې راواغختل ستاسونا پشاشول ستاسونا یوم التقل جمعان پا ورځ باندې چې میلاو شوې دوړلې، انما استزلهم الشیطان یقینا خویولی او اغویلر شیطان ببعض ما کسبو ببعض ما په بعضې هغه سبانې کسبو چې کوم دوی کړو هغه سو خلاف او د حکم د امیر مخالفت، ببعض ما په بعضې هغه عمل باندې کسبو چې کوم کار دوی کړو هغه مخالفت د حکم د امیر. نو هغه کسان چې راوختل هغه 40 کسان د عبد الله بن جبیر نه الله معاف کړی دي. ولقد عفا الله عنهم، یقینا الله تعالی معافي کړی د دوی ته د څه شي دغه خطیئه د ګناه. ان الله بشک الله تعالی غفور بخون کې دی، رحیم همیشه حلیم صابر دی. یا ایها الذین آمنوا مسلمانان لا تکونوا مکه تاسو کالذین دا خلق بشانه کفروا چې کفر کړی دی د منافقانو د دوستانه نه او د غوی د صحبت نه او دا غوی د روش نه د بچ کېدو د پاره ورته وي.
وقالو ویل لاخوانهم د خپل ورونو پشان د خپل ورونو کې کم ملګری چې شیطان شو د هغوی په حق کې به ویل په حق د خپل ورونو کې څه به ویل اذا ضربوا فی الارض کله به چې دوی سفر کو په ځمکه کې د تجارت دپاره د بل څه دپاره د منافقانو طریقه وه چې کله به څوک په سفر باندې لاړل هلته به ووژلی شول یا به قتل شو مړه به شو ویل دا که دوی سفر له نه وتلی نه به یې مړو په تقدیر ایمان نه او کانو غزن یا به دي غازیانو غزن جمع د غازي ده یا به دي غازیانو او په جنګ کې به شهیدان شو ویل دی ولې تلل څه به ویل لو کانو عندنا که دوی زموږ خواته وی ما ماتو نه به یې مړه شوی وما قتلو نه به وجلی شوی الله وی تاسو د منافقانو په شان مه ګرځئ ولې لیجعل الله د دې لپاره چې الله وګرځي ذالک دا ګمان د دوی حسرتا افسوس په قلوبهم د دې په دې زړونو کې والله الله تعالی یحیی ژوندي کولم کوي ویمیت مړه کولم کوي والله الله تعالی بما تعملون بصیر ستاسو عمل ته ګوري ولئن قتلتم او کچرت تاسو وجلی شي فی سبیل الله د الله په لار کې او متم یا په خپل مرګ باندې مړه شي لمغفرة من الله نو خامخا بخنه د الله د طرفنا ورحمت رحمت د الله د طرفنا خیر ډیر غوره دی مما د غمال نه اجمعون چې داخله کې را جمع کوي ولئن متم او کتاسو مړه شي او قتلتم یا قتل کړل شي الی الله خامخا الله تبا تحشرون تاسو را جمع کولې کېږي اوس دلته کې د امیر دپاره یو څو شرایط وایي چې امیر څوک کیدی شي مشر څوک کیدی شي دا د مشر یو څو صفات زړه به هم نرمي ژبه به هم پستی دا دو صفتونه دي او دا دواړه صفتونه پیغمبر کې وو فبما رحمت من الله نو پس په سبب د رحمت د الله تعالی باندې لنت لهم تنرم شوی دوی ته ولو كنت فظا کته چیرته سخت ژبې وې غلیظ القلب سخت زړی وې لنفضوا خامخا تختیدلې به من حولک ستا د خوانا خو ستا جبم ټیک ده او ستا خویم ښه دی نو صحابه تا ته راغونډ دي بد اخلاقه خواله څوک نه راځي فاعفو عنهم معافي کوه دوی ته که ستا په حق کې دې مخالفت وشي واستغفر لهم بخنه وله غواړه که د الله په حق کې دې مخالفت وشي وشاورهم فی الامر مشوره ورسره کوه په کارونو کې مشوره ورسره کوه نو مشوره دا د مسلمانانو طریقه ده و امرهم شورا بینهم مسلمانان به کارونو مشوره باندې کوي د مشورې د نبی علیہ السلام مشورې به د ابوبکر د عمر سره وي او د عام صحابه سره به هم وي او نبی علیہ السلام مشورې کړي دا کمزوري نه ده بلکې دا د خنا خطرب ته جستجو ده او هغه حاصلول د هغې طلب دی فاذا عزمت نو کله چې ته عزم وکړې د یو کار د کولو د مشورې نه پس فتوکل علی الله نو په الله توکل وکړه چې عزم کله د عزم وکړو نو په الله توکل وکړه بیا مه شاته کېږه او عزم به کله کې د مشورې نه پس به کې لہذا مسلمان مشر به ډیکټیټر نه چې هر څه په خپله باندې کوي مشوره باندې به کوي ان الله یقینا الله تعالی یحب المتوکلین محبت کې د توکل کوونکو سره توکل بعد الاسباب اسباب نفس توکل کېږي او داسې نه چې اسباب نشته ته توکل کې البته دا اوچته مرتبه ده کله کله سړی توکل لسي وکړي اسباب ختم کړي نو دا هم شته تاریخ کې لکه طارق ابن زیاد کړي و که نه طارق چو بر کنارے ان دو سفینہ سوخت گفتن کاری تو بنگاہ خیرت خطاست دوریم السواد وطن باز چو رسیم ترکے سبب ازروی شریعت کجا رواست خندید و دست خیش بشمشیر و برد و گفت ہر ملک ماست کہ ملک خدای ماست دا خالد دغو طارق ابن زیادو چې د اندلس په غاړه باندې خپلې کشتۍ وسوځولې او ویل ځان ته چې گفتن کاری تو بنگاہ خیرت خطاست ستا دا کار خو د خیرت او د هوښیار سړی په نسبت باندې خطا دی او بیا ویل چې دوریم السواد وطن باس چورسیم د خپل ملک د خلکو نه ډېر لرې یم واپس به څنګه ځم او ترک سبب ازروی شریعت کو جا رواس ترک د سبب هم ناجایز دی نو نه سې زما وی وخندل خندید دست خیش به شمشیر برد و گفت وی خندل او لاسې په توره کېښودو تر هل ملک ماست کې ملک خدای ماست دا ملک هم زما دی چې کوم د الله ملک واپس نه ځما د سپین واپس نه دی راغلی بیا نو هغه ځکه وسېځلي چې هغه واپس نه راتلو چې واپس راتلی بیا نه سېځلي لہذا اسبابو نه پس هغه صحابي راغی نبی علیہ السلام ته و چې زه دا اوښ وتړم او توکل وکړم او که نه پرېږدم ویل نه ویې تړه توکل وکړه نو توکل دا دی ګاډی بند کوه الله ته وسپاره چې کلاوې کړې نو داسې مه کوه دا معنا ده ینصرکم الله که الله ستاسو مدد وکړي فلا غالب لکم نشته غالب په تاسو باندې څوک غلبه نشي کولی وَإِن يَخْذُلْكُمْ که الله ستاسو مدد پرېږدي
فمن ذا الذي سوق دی هغه کس ینصرکم چې مدد وکړي ستاسو من بعده وروسته د الله تعالی نه وعلى الله فالله بني فليتوکل اعتماد دی وکړي المؤمنون مسلمانان وما كان لنبي ان يغل وی کله چې د بدر جنگ وشو او غنیمتونه کړه تقسیمېدل نو په غنایم د بدر کې یو سور شان صادر او ورک شو چا پټ کړی وو یا چېرته ورک شوی وو نو بعضې منافقانو ویلي وو چې لعل النبي اخذها دا به پیغمبر وړی نو الله تعالی وی چې پیغمبر کم از کم غلا او خیانت نه کوي تاسو خپل غلا پیغمبر باندې ولې وراړوئ وما كان لنبي او ندی مناسب د پیغمبر سره ای غلا چې خیانت وکي او په دین کې خیانت بدعت ده چې سړی عالم د بدعات کوي ومن یغلل سوک چې خیانت وکي او بدعت وکي یاتی بما غلا یوم القیامه راوړي با هغه شی غل چې پټ کړی دی یوم القیامه د قیامت پر ورځ باندې کوم خیانت کړی دا راوړي ثم توفى بیا به پورا میلاو شي کلو نفس هر انسان تما کسبت جزاء دا عمل چې کوم عمل کړي وهم لا یظلمون په دې به ظلم نه کړل شي افمن اتبع رضوان الله آیا غسوک چې تابع شو د الله پر رضا پسې کمن ایدا کې دې شي دغه چا بشان سخطوا با چې داخته شوی دی به سخط من الله به غضب من الله د الله په غوسه کې د سوق دي مسلمانان او دوی مشرکان دغه مقابله کې مسلمانان د الله د رضا تابع دي او هغه د الله په غوسه کې کړل دي ومأواه زید دو جهنم ده وبئس المصير ناکار زید ورتلو ده هم درجات هم ذو درجات هم اصحاب درجات یا لهم درجات د دوی لپاره مرتبه دي عند الله د الله سره یا هم درجات دي غټو مرتبه ولادي عند الله د الله بنس والله تعالی بصیر بما يعملون ویني د دې عمل ګوري د دې عمل تا تلاوت وکړه لقد من الله على المؤمنين دا امیر باز نور او صاحب او هغه امیر چې دا معلم دی دا نبی صلی الله علیه وسلم او صاحب بیانې پرایزي منسبي او دا مخکې دوزل سورته بقره کې در شوی دی یو ځل به سورته جمعه کې ورازي لقد من الله یقینا الله احسان کړی دی علی المؤمنین په مسلمانانو باندې کلا اذ بعث فيهم رسولا چکل راولېګو په دوی کې پیغمبر من انفسهم د دوی د نفسونو نه یتلو علیهم آیاته چلولی په دوی باندې د الله آیاتونه ويزکیهم پاکی دوی لرا ويعلمهم الكتاب دې ته کتاب خی قرآن والحکمت سنت ورته خی وان كانوا یقینا ودوی من قبل مخکې لفی ضلال مبین فخکار گمراهی کی اولما اصابتکم مصیبت دا واستسلی د مسلمانانو ته تاسو نو یا کسان شهیدان شو ولې خپکیږي تاسو هغه ته ولې تکلیف نور رسولې دوچن رسولې او یام تی وجلیو او یام تی جیل دراوستیو اولما اصابتکم ایا هر کلا چې ورسېدو تاسو ته مصیبت په احد کې قد اصبتم مثلیها چې یقینا رسولې او تاسو مثلیها داغي دوچن رسولې او تاسو مصیبت مثلیها دوچن داغي په بدر کې قلتم تاسو ویل ان هذا دا کم طرف نه راغې اين هذا قل وایا ورته من عند انفسکم دا تاسو د خپل طرفه تاسو نه پرمانی او مخالفت روماتو د چانه د خپل امیر نه
ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر، پارس باندې قدرت لرونکی دی. وما اصابکم هغه تکلیف چې ورسېدو تاسو ته یوم التقى الجمعان په ورځ باندې چې میلاو شو ډړلې، فبإذن الله دا الله په قضا د الله په فیصله باندې. وليعلم المؤمنین بل دا چې الله ښکاره کړي مسلمانان د کافرانو نه. وليعلم الذين بل دا چې الله ښکاره کړي هغه کسان نافقو چې منافقان دي. وقیل لهم اول شو دوی منافقانو ته چې کله جنگ لتلل، تعالوا راځئ قاتلوا فی سبیل الله، جنگ د الله په لار کې وکړئ. دا مشوره وه. او ادفعوا یا تاسو دفاع د مدینې وکړئ. قالو دی ویل لو نعلم قتالا که موږ په جنګ پوهېدی لاتبعناکم بخامخ ستاسو تابعداري کړې وه. یا د دې نه مراد طریقه د قتال ده او یا حقانیت د قتال دی، یا د قتال په طریقه پوهېدی موږ به تللی وی، یا دا که موږ ته پته چې دا د حق او د باطل جنګ ته تللی وی د سره. هم دا کافران للکفر کفر تا یومئذ، هم دا منافقان للکفر کفر تا یومئذ په دا ورځ باندې اقربو ډېر نږدې منهم د دوی نه للایمان ایمان ته. دې څه معنا ده چې دوی کفر ته په دا ورځ باندې نږدې د دوی نه ایمان ته، یعنی منافق خو نیم مسلمان نیم کافری، 50% یو طرف دی 50 بل طرف دی. په دا ورځ باندې کفر ته بیا ډېر نږدې و، هغه کفر ته 80% رسېدلی و، 80% رسېدلی و، لږ ایمان پکې و. یقولون ویل بافواههم په خپلو خولو باندې ما خبرې لیس فی قلوبهم چې په زړونو کې نه وي. والله اعلم الله تعالی پوهیږي بما په هغه څه باندې یکتمون چې دی پټوي. الذین دا منافقان هغه قالوا لاخوانهم چې ویلې د خپل ورونو په حق لا د مسلمانانو شهدا په حق کې ویل وقعدوا په خپل باندې ناستو او نوتلی جنگ لا. دا ناس خلق چې جنگ نه نوتلی 300 کسان چې پاتې شول، کوم چې شهیدان شو، شهیدان مبارک به سویل لو اتواعون کری زمون منلې به نوې تلې جنگ لا ما قتلوا دی بنه او جلې شوی. قل وای ورته فدرؤوا عن انفسکم الموت، فدرؤوا تاسو دفقی عن انفسکم د خپل ځانونو نه الموت مرلرا ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی په تاسو چې دا کوم وباګانې راځي او په تاسو دا کوم بیماری راځي نو دا ځان او دا مرد باندې راځي دا لري کولای شي. نو جنگ مرګ خو خامخه په میدان جنگ کې نه دی چې هلته به خامخه سړی مري. ګوره او یا مړه شو او باقي ټول روغ راغلل. د شهیدانو په حق کې د دوی تصور خطا و چې دا مړه شو، الله راولېږل حکم چې نه دا ګوره مړه نه دي دا ژوندي دي. ولا تحسبن الذين غمان مکو دای کسانو په باره کې قتلوا چې وجلې شوي دي فی سبیل الله الا الله په لار کې امواتن د مړو ګمان پې مه کوئ، بل احیاء بلکې دي ژوندي دي، روحونه ژوندي دي. عند ربهم د دوی د رب د طرف نه ورته یرزقون خوراک میلاویږي، خوراک ورته میلاویږي. دا آیت پاک د شهدای احد کې دی، سورۃ بقره آیت نمبر 154 پاک د شهدا د بدر کې راغلی دی. او دا چې کله شهیدانو پسې خبرې شروع کړې چې ځوانیانې ختمې شولې او په زور ځان مړ کو او چې نوې راغلی نه به شهیدان شوی، نو د هغوی په کرامت او اعزاز کې الله ویل چې دا مړه نه دي. فریحینا دا شهیدان خوشحاله دي بما په غنیمتونو باندې آتاهم الله چې الله ورکړي دي دوی ته من فضله د خپل فضل نه. ویستبشرون خوشحالیږي خوشحالي اخلي بالذین دغه خلقو په باره کې لم یلحقو چې نه دي میلاو شي بهم د دوی سره من خلفهم وروسته د دوی نه. د دې څه معنا ده؟ ویستبشرون خوشحالیږي یا خوشحالي اخلي بالذین دغه خلقو یا په خلکو خوشحالیږي چې من نه دي میلاو شي وسره. هغه دا چې دا کم شهیدان دلته کراله لو شهیدان شو، نو کم کسان چې وروسته راځي او شهیدان کېږي او په دې لار باندې د هغوی په حق کې دي ښه ګمان کوي چې دوی راځي ښه په اطمینان به زموږ سره خوشحاله وي. د وروسته شهداو دپاره هم د دې نیک خواهشات دي. او یا دا ده چې یستبشرون خوشحالي ورکوي بالذین خلکو ته یبشرون په معنا باندې چا له فرشتو ته وایي چې هغه زموږ خلک خبر کوي چې موږ خوشحاله یو. لکه دا د بیر معونه د جنگ په باره کې راځي چې کله اویا کسان شهیدان شول نو هغوی وویل چې بلغو عنا اے الله زموږ نه ورسوه خلکو ته انا قد رضینا ربنا چې موږ د خپل رب نه خوشحاله یو. ورضی عنا الله زموږ نه خوشحاله دا خبر ورسوه نبی علیہ السلام ته الله دا خبر راورسو. د بیر معونه شهیدان تاسو را جواب را لګي چې موږ خوشحاله یو. الله خوف علیهم کتا سوې دا شهیدان دي نور دوی کرالی نه به یروي بدی بنی ولا هم يحزنون بدی غم جنوي. یستبشرون بنعمت من الله خوشحالیږي د الله په نعمت باندې یا خوشحالي ورکوي ورست مجاهدینو ته بنعمت من الله د الله تعالی په نعمت باندې او فضل د الله تعالی په مهرباني باندې د الله تعالی نعمت او د الله تعالی فضل دا فضل تاکید د نعمت د پاره دی. او یاد ده چې دینه
تکرار دی د نعمتونو څنګه چې حدیث کې راځي چې للشهید عند الله 7 خصال شهید له الله مرتبه ورکي چې دا بل چاته نه ملایويږي کمی نمبر 1 یغفر له فی اول مره چې څنګه دا وجل کېږي فورا الله ته ټول ګناهونه معاف کړي یغفر له فی اول دفعه یا اول مره دا په ترمذی کې دا حدیث دی دویم نمبر ويرى مقعده من الجنه شهادت پټیم کې کم زید الله ورکړه جنت کې آو توخی دریم نمبر دی ويجار من عذاب القبر د قبر د عذاب نه بدا محفوظي څلورم نمبر ويؤمن من الفزع الاكبر يوم القيامه د قیامت پر چې کم غټ غبراهټ راځي نو دا به محفوظي پنځم نمبر ويوزع على راسه تاج الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها پسر به یاقوت تاج کې خودل شي چې دا یو مشکنه یو ملغلره به د دنیا به نه بهتره او شپږم نمبر ويزوج 72 زوجة من الحور العين د دو ایهور سبه ولا واده کیږي او وم نمبر دی ويشفع في 70 من اقاربه د سفارش په د خپل اقاربو او یا کسان د لپاره قابل قبولي دا شهید هغه فضایل دي بعضو روایتو کې راغلي دي چې شهید له الله د کرامات ورکړي چې د الله تعالی بلی چل نه دی ورکړي لکه غدا د چاره د شهیدانو روح یې الله بخپل قبض کوي اگر چې د حدیث سند کې کلام دی بل چې غسل او تنور کولې کیږي با کفن بو تنور کولې کیږي په خپل وینو کې خخولې کیږي با شهید تبا مړ نه وایو د پیغمبر ته میت ویل شوی د شهید ته مړ نه وایو دا ردی بعضی فضائل لی الذين خاو ان الله بشک الله تعالی لا يضيع اجر المؤمنين نزاك اجر المؤمنان الذين استجابوا لله والرسول الذين دعاكسان دي استجابوا لله چې دعوت قبول کړه الله والرسول الله رسول دا د دینه مراد حمراء الاسد غزا ده چې کله ابو سفیان لاړو او ابو سفیان التپخیمانه شو چې منګ غټلې جنگ بیلو راځي چې واپس لړ شو او دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګرو ته ویل چې راځي زو بس اسنه واپس را بس راشي د خپل غلطي احساس ورته وشي وراستانه نشي نو حمراء الاسد ته ورسېدل نو الته کې ابو سفیان خپل ملګرو ته ویلو چې دا موقع وسنه ده او کله براشو الله وی الذين اغ صحابه دا الذين دين شهیدان نه دي مراد د ځان له مستقل کلام دی الجمله مستانفه مخکنه بدل نه دی الذين صحابه استجابوا چې خبره ومنو لله اذا الله والرسول الله رسول من بعد ما ورسراغين اصابهم القرح چې رسیدل ورتا زخم خړلې اصابهم چې خړلې او القرح زخم خړلې زخمونو درسیدل للذين دا لاړل الله خبره ومنله نو الله تعالی دې له خوشاله ور کوي للذين داخل کو د پر احسنو چې په دویم ځل jihad وکړو په دویم ځل لاړل همرا ول ست منهم د دوینا واتقوا الله د پیغمبر دنا فرمانه نه ځان وساتو اجر عظیم لوی اجر دی ورلا 8 مل نبی علیہ السلام تعالی سره زخمونه الذين قال لهم الناس اكسان قال لهم الناس دا الذين سوق دي د دینه مراد بنیادی طور باندې هغه جنگ دی چې د توي بدر صغرا غزوه د بدر صغرا دا چې دا د عربو یو بازار دی په دې کې به خلک راجمع کېدل ابو سفیان چې د نبی علیہ السلام سره کم چیلنج خودل چې کاله برازو نو کاله نبی علیہ السلام لاړو 1500 صحابه کرام د ځان سره بوتلیو نبی علیہ السلام چې د بدر صغرا د پاره کله आवाज وکړو نو څوک نه پاسېدل ویل که څوک نه چې یواده زمانو 1500 جانثار لاړل 2000 کسان ابو سفیان تیار کړل کال راتلل ابو سفیان سپ چې 2 ورځې مزل وکړو نو داسې وېریدو نو بسالته جاسوسانو له سپېسې ورکړل تاسو لاړ شئ په دغه بدر صغرا کې به تاسو رسې وکړي چې خبر به مشهور کړي او مدینه ته څخه خلک را لېږلي چې مدینه کې خبر مشهور کړي چې ګور ابو سفیان ډېر لوی تیاری کوي او په مدینه باندې حمله کوي دی خیال دا چې مسلمانان به وېریږي مسلمانان ټیک لاړل او 1500 صحابه بوتلل او په غزه کې 8 ورځې ډېر دي او دی رانل واپس وتښتیدل او چې کله بچاویل خلک د بس راځي نو دی به خوشاله دل ولزا د هود بدل وته والو نو کال نبی علیہ الصلوۃ والسلام التلاړو جنگ ونشو خو باغ بازار کې دومره لوی تجارت وکړو چې صاحب کرام ډیر مالدار شول غنیمت رانغه او مال تجارت راغی الذين اكسان قال لهم الناس ويلا غيت خلقوا ان الناس يقينا مكي خلقوا قد جمعوا لكم جمع شوي دي تاسو خلاف تاسو جمع شوي دي بخشوهم ويرګي دا غینا دي تنه رد الفزادهم ایمانا نو زیات کو دوی لر ایمان نورم زیات کورلا
وقالو ویل وی حسبنا الله الله زموږ لپاره کافي دی ونعم الوکیل ډېر ښه کارساز زمونږه فانقلبوا دی واپس شول بنعمت من الله د الله تعالی د نعمت سره هغه سو چې روغ رمټ رالل او فضل د الله د فضل سره هغه سو تجارتو لم يمسسهم نو رسېدلی ورته سوء هیڅ قسم ضرر واتبعوا رضوان الله دی تابعداري وکړه د الله د رضا والله الله تعالی ذو فضل عظیم خاوند لوی مهرباني دی انما ذلكم الشیطان یقینا دا جاسوس شیطانو دا د مشرکانو جاسوس دله پیسې ورکړي يخوف اولیاءه يريد اولیاء د الله تعالی یخوفو یری اولیاءه د الله دوستان یا هو ضمیر د تراجه دی نو یخوفو د یره اثر کوي اولیاء په خپل ملګرو باندې خپل ملګری ویریدل او مسلمانانو نه ویریدل فلا تخافوهم یریږي د دوی نه جنگ لاړ شي وخافوني زمانه ویریږي ان کنتم مؤمنین کتاس مسلمانان یې ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر تسلیدا سره د تخویفنا ولا يحزنك خفدن کتالرا الذين عاكسان يسارعون چې دی د یو بل مخ کېږي په کفر په کفر کولو کې د منافقانو يهودي دی د یو بل په کفر کې مخ کېږي مخ پکېږي دا دی داسي انهم یقینا دوی لن يضر الله شيئا هرگز د الله دین له تکلیف نشي ورکوله لن يضر الله هرگز زر نشي رسول د الله دین لرا شيئا هیڅ قسم ويريد الله غوړ الله تعالی الله يجعل لهم چې ونګرځي دوی د پاره حزن حصہ په اخرت په اخرت کې الله دوی له اخرت کې صبر خنه ور کوي ولهم عذاب عظیم دې لپاره عذاب دی لوی ان الذين اشتروا الكفر بالايمان دا حال د منافق بیانې یقینا کسان اشتروا الكفر چې اغسته د کفر بالايمان د ایمان په بدل کې لن يضر الله هرگز زر نشي ور کوله الله لرا شيئا معمولی غندې ولهم د دوی د لپاره عذاب دی الیم دردون کې ولا يحسبن الذين وصدلت زجر د بخلاوتا یو بخل زمنګ د پښتو بخل دی یو د شریعت بخل دی د شریعت بخل هغه چې سړی زکات نه انکار وکړي او صدقې نه ورکړي ومن بخل هم شوم توجه سوک چا باندې چینس کی روټي پینې خوري دا بخل نه دی مراد اگر چې دام خاص نه دی او په کم بخل چې وعید راغله دی او زجر راغله دی نو هغه دغه شرعي بخل مراد دی چې زکات نه ورکړي ولا يحسبن الذين غمان دي نه کیا کسان کفرو چې کافران دي او بخیلان دي انما نملي لهم انما ان چې بشک ما نملی هغه چې منګ مهلت ورکو لهم دویتا چې عمر ول زیاتو مال ول زیات ورکو خیرن غندا غردی لانفسهم د دې ځانو د پاره ان حروف مشبل فعلنا ما نملی لهم اسم خیرن لخبر انما یقینا نملی لهم من مهلت ورکو دویتا عمر هم زیاتو مال ورکو زیات مال ورکو لیزدادو دې لپاره چې دې زیاتو کې اسمن ګنا ولهم د دې لپاره عذاب دې مهین نسبکون کې ما کان الله اوس بیان د حکمت د الله د امتحان دی الله امتحان ولي کوي وای ځکه چې الله ټول مردا خبيث یو ځای نه ساتي بلکې پاک وته جدا کوي ما کان الله نه الله تعالی ليذر المؤمنین چې بریک دي مسلمانان علامه په حال باندې انتم علیه چې تاسو پاغي باندې نه نیي دا مسلمانان منافقان خلط ملت سیږي الله هم د سن ساتي حتی دا وخت پورې یمیز الخبيث چې الله جدا کی خبيث او مینه توي د پاک نه وما نو الله تعالی منافق او مسلمان جدا وما كان الله نذ الله تعالی ليطلعكم چې خبر کی تاسو لره علی الغیب په غیب باندې الله په غیب باندې سوکو نه خبرې چې جنت به خامخه مسلمان ته ملويږي او جهنم به خامخه منافق ته ملويږي او پلانې تلې دی او پلانې بزي دا غیب الله چاته نه خي دا پته بسلېږي په jihad باندې منافق به jihad نه کوي نبی مني مسلمان وي مني او کوي ولكن الله لكن الله يجتبي غرقي من رسله د خپل پیغمبرانو نه من هغه شاو چې غواړي نغله بازي علم بالمغيبات ورکی اخبار بالغیب ورکی نو پیغمبرانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم د ډیرو مغیباتو برکه بشنګوي کړل روم بغالبيږي د قیامت د نخي ویلې دي پلانې کار وکي دا بازي مغیبات پیغمبر الله ور کړی دي علم غیبی کلی الله چرن دی ور کړی فآمنوا بالله نو ایمان په الله باندې راوړی او رسول الله پر رسولانو باندې راوړی و ان تؤمنو کتا سو ایمان راوړو وتتقوا ځان د الله د نافرمانی نه بچ کو فلکم استاسو لپاره اجر عظیم لوی ولا يحسبن الذين غمان دین کیا کسان يبخلون چې دی بخل کې بما په مالونه باندې آتاهم الله چې الله ول ورکړي دي من فضل د خپل فضلنا یا د مان مراد علم او مال دواړه دي الله تعالی علم ورکړي دا چاته نه خي چاله مال ورکړي دا چاته نه خي عالم دې قاری دې چاله منځ نه کوي دا بخل دی الله دې سید نه کوي دا ګمان دې نه کوي چې هو خیر لهم چې دا غوړه دې دوی د پاره دا ګمان دې نه کوي دا ولا غوړه دې
بلکې هوا دا کار د چې دا علم نه خوري او مال نه لګي د الله په لار کې شر لهم بد دی د دوی د پاره دا کار سيتوقون زر دی ور په غاړه کې به واچولی شي دوی ته ما هغه مال بخیلو به چې دی بخل کړی په هغې باندې د دې مال نه به الله تعالی ورته یو پټۍ جوړه کړي تا ولې نه ورکوو حدیث کې راغلی د څوک چې زکات نه ورکوي دا د مال به د قیامت پر ورځ باندې شجاع اقرع یو مار به دې جوړ شي گنجی او په دې مرۍ نه به تاو شي او د ده را وښکي به سیري ورته وایي چې انا مالو که انا کنزو که ستا مال او خزانې ما چې تا د الله په لار کې نه ورکولم دا به چیچي سيتوقون زر دی ور په غاړه کې به ورته واچولی شي ما هغه مال بخیلو چې بخل کړی به په هغې باندې یوم القیامت د قیامت په ورځ ولله د الله دپاره میراث السماوات والارض د اسمانونو میراث دی او د ځمکې میراث دی والله الله تعالی بما تعملون ستاسو په عمل باندې خبیرون خبردار دی وایه لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير د دې آیت معنی دا ده چې يهوديانو اعتراض وکړو په الله باندې چې کله آیت نازل شو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ویل الله غریب شو خلکو نه قرضونه غواړي بعض علماء لیکلي دي چې نه دا به استهزاء کول به دي غریبانو پسې او ویل به چې نبی علیہ السلام خلکو ته زکات ورکوي او قرض ورکوي الله غریب شو دا خبري خلکو ته کوي بعض علماء د سلی کلی دا چې کله يهودو په مدینه کې آبادو د دې ځمکې به اوس او خزرج کړلې او دی مالدارو کله چې نبی علیہ السلام راغی نو اوس او خزرج چون کې د پیغمبر د دین مدد وکړو نو په دې يهوديانو باندې به د دې دا مالیه او په دې باندې به دا پیسې مې سي راوختلې دې څه بنوي نو دی به کې بیا ځمکې ورکړلې اوس او خزرج لا په دې طریقه باندې ورځ پر ورځ باندې اوس خزرج مالدار کېدل او دی به غریبانان کېدل دا اعتراض یو چې الله غریب شو منګي غریبانان کړلو لقد سمع الله یقینا واورد الله قول الذين خبر دا کسانو قالو چې ویل ان الله فقير یقینا الله غریب شو ونحن اغنیا من مالدار یو زمنګ زکات غواړي سنكتب ما قالوا الله وزر دې من بس سزا ورکو دوی له داغي خبرې چې دی کم کړی دا سنكتب سنجازیا سنكتب ویل کو په صحیفو کې ما قالوا د دې خبره ایواز دانو د دې بل قباحت ده وقتلهم الانبیاء من بوله سزا ورکو د پیغمبرانو د وجلو یا من بولی کو عمل د قتل د پیغمبرانو بغیر حق بغیر د جرمنا ونقول قیامت کې وو توایو ذوقوا وسګي عذاب الحریق عذاب سوزون کې اور ذالک د عذاب الله ذکر کې بما قدمت ایدیکم چې مخکې کړی دي تاسو لاسونو ګناهونه وان الله بشک الله تعالی لیس بظلام نه د ظلم کوونکی للعبید په خپل بندګانو باندې ظلم دي ته وي ذو ظلم فاعل ذی قضا وتوي تمار ذو تمر لبان ذو لبن ظلام ذو ظلم ظلام دو بالغی سے غم کې دی چې ډیر ظلم نه کوي نو لږ ظلم ولي کوي نو جواب دار چې نه لږ ظلم نه کوي نو راجح پکې دار چې ظلام د فاعل ذی قضا وي ذو ظلم په معنا باندې دی الله لږ ظلم نه کوي او ډیر ظلم نه کوي او یا ظلام مبالغه در ډیر ظلم کون کې نو آی لک ظلم کوي کنه کې جواب دار چې دا د لک په مقابله کې نه دی دل تر دینه مراد دا دی چې لکه د یو کس او د بل کس ظلم راجم شنو ظلم به جوړ شنو الله د څه نه کوي چا غلطی نه کړی الله ولا سزا نه ور کوي الذين قالوا دا خلق دې چې دی به ویل در دی بل قباحت ته دروغ ویلو سی ویلو دای ویلو چې مونږ په نبی له ایمان ځکه نه راوړو چې مونږ ته الله ویلو په تورات کې په آسماني کتابونو کې چې کله پیغمبر راشي نو ایمان به راوړی په دې شرط باندې چې دا به قرباني وي کې دا قرباني به د اسمان نه ورشي قبول بشي نو کدا قرباني را لاله نو بس دا صحیح پیغمبر د ایمان پر راوړی چونکه موږ ته نبی علیہ السلام دې قرباني نه ده پیش کړی چې هغه اسمان سي ځلی موږ ایمان نه راوړو بعض علماء لیکلي دي چې د دینا عیسی علیہ السلام او نبی علیہ السلام مستثنا او مبرر چې دا شرط وو او د موسی د نبی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام په باره کې نو دا ته مستثنا و مولانا مودودی رحم الله په تفسیر قرآن کې لیکي چې دا خبر غلطه و دا شرط اړو نو دا دروغ وای
نه د عامو پیغمبرانو په باره کې دا شرط نه د دې پیغمبر په باره کې دا خبر اړوانو تحریف یې کړو په تورات کې. ها اصل خبره داسې وه چې په خوا به د غنیمت اصول دا چې کله غنیمت به چا جمع کو چیرته نو دا به راغون کو چا به کور ته نه وړو د اسمان نه به ور راغی چې اوچت به کو نو ویل دا جنگ الله قبول کړی دی. یا د بعضې پیغمبرانو په باره کې دی مطالبه کړې وه چې د حق پرستی او د باطل پرستی پته بس داسې لګي چې موږ هم قرباني کوو دا به هم کوي. لکه الیاس علیه السلام الیاس علیه السلام ته ویلو چې تم قرباني وکړه موږ به مو وکړو چې د چا هغه وسوځېده او په حق هغه چې کله الیاس علیه السلام غوی راوستو هغه دوی هم قرباني وکړله دا قبول شوله د دې قبول نه شوله. نو دوی خو بیا الیاس علیه السلام وجوه هغه ته لاړ وتښتېدو دا ځای نه هجرت یې وکړو دا دروغ وایي داسې خبره په تورات کې نه وه. الذين خلق قالوا چویلې ان الله یقینا الله تعالی هدی لینا زمونږ نه په تورات کې وعده اغستې ده دروغ ویل. الله نؤمن لرسول چې موږ به ایمان راوړو په یو پیغمبر باندې حتی یاتیانا حتی چې موږ ته به راوړي به قربان قرباني تاکله النار چې اور به وخوري نو دی دروغ ویلو. قل وای ورته قد جاءکم رسل یقینا راغلیو تاسو دا پیغمبران من قبل زمان وړاندې بالبینات د مختلفو معجزو سره وبالذي د هغې معجزې سره هم قلتم چې تاسو کومه مطالبه کړې ده نو فلما قتلتموهم ولې وجل تاسو دروغ وایي فلما قتلتموهم ولې تاسو وجلا پیغمبران ان کنتم صادقین که رښتیا وایي. فإن كذبوك كدستا تكذيبك فقد كذب نو تسلی ساتا فإن فقد كذب یقینا تکذیب شیو رسول دړي پیغمبرانو من قبل کستان وړاندې جاءوا غراوړي وي بالبينات واضح نخي د عوامو د پاره والزبور او کتابونه د درمیانه خلقو د پاره والکتاب المنیر او روخانه کتاب د خواصو د پاره. نو بینات عوامو ته زبور اوساط الناس ته کتاب منور خواص الناس ته یا بینات عقلی دلایل زبور نقلی دلایل او کتاب منور نه د وحی دلیل هر قسم دلیل یعنی د دلایل اتمام یې کړو. کل نفس ذائقه الموت ترغیب د جهاد او انفاق ته چې ګوره مال ورکې د الله په لار کې د الله پر کې جهاد وکړي او مرګ اسم روان دي. کل نفس هر انسان ذائقه الموت سکون کې د مرګ لرا مرګ په هر چا باندې راځي. وانما توفونا اجورکم یوم القیامه او یقینا پورا ملاو شي تاسو د اعمال او اجرنا د قیامت پر ورځ باندې. فمن زحزها سوک چې بچ کړل شو ان النار د اورنا ودخل الجنه داخل کړل شو جنت تا فقد فاز یقینا کامیاب شو. ومل حیات دنیا نه د دنیوي ژوند د ترغیب د انفاق ته الا متاع الغرور مگر دا سامان د دوکې. اوس تشجید په تبلیغ کې چې خامخه دعوت کار کوي مشکلات به راځي. لتبلون خامخه پتاس به ازمایش کې دي شي فی اموالکم استاسو په مالونو کې وانفسکم استاسو په نفسونو کې امتحان برازي مال کې مجان کې دریم ولا تسمعون خامخه اوري به تاسو من الذين داخلكنا اوتل کتابه چې کتاب ورکړل شوی دی من قبلکم استاسو نه مخکې ومن اهل کتابنا ومن الذين اشركوا د مشرکاننا اذن كثيرا پروپاګاندا ډېر پروپاګاندا وستاسو خلاف کیږي اذن کثیر ډېر پروپاګاندا. سفیان ثوری وی اذا كان الرجل محمودا في جيرانه فاعلم انه مداهن چې کله یو سړی په خپل گاونډیانو کې دار چا خو نو دا مداهن دی. او سفیان ابن عینه دا ویلی دی چې عالم دار چا خو او د چا مس اختلاف نو پوه شو چې د حق نه دی ویلې نو خامخه به مسلمان ته مشکلات رسیږي مسلمان وخامخه تنګيږي په دې باندې به صبر کوي دا صبر عبادت ته الله به ثواب ورکوي. وان تصبروا کتاسو صبر وکړو تتقوا تاسو د الله نه ویریږئ فإن ذلك بشک دا صبر تقوا من عزم الامور د لوی کارونه یو کار دی. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ دا وعده ده د اهل کتاب او د علماونو موږ دا راوړو درې وعدې دي دا دویم نمبر وعده ده یو په عالم زدور کې د عوامو نه دا د اهل کتاب او د مولیانو نه او دریم نمبر په احزاب 7 نمبر آیت کې راځي هغه د پیغمبرانو نه. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ کله چې الله واغستل ميثاق الذين وعده دا کسانو نه اوتل کتاب چې کتاب ورکړل شو سیوت ویلو لتبیننه کامل بیان بکوي خامخه د دې کتاب للناس خلقو ته لتبیننه خامخه کامل وضاحت بکوي د دې کتاب خلقو ته ولا تکتمونه پټوي به ګورینا فنبذو دی گزار کو دا کتاب ورا ظهورهم شاتر شاګانو نه واشتروا به وای غستی په دې باندې ثمنن قليلا لګي پیسې واشتروا بتحریفه په تحریف باندې پیسې واغستلې فبئس ما یشترون ډیر ناکاره هغه پیسې دي چې دی په ځان خرڅ کوي هغه واغستلې فبئس ما ډیر بد هغه شی یشترون چې دی هغه واغستو چې هغه مال دی او ځان خرڅ کوي. لا تحسبن الذين غمان وکوا کسانو باندې دلته خوشامد چې کوم دی
بوری بلا ده د خوشامد مذمت ته چیرې په دې باندې ما خوشاله کې چې تا یو کار نه دی کړی خلک ستا صفت کوي هغه یو عالم وایي کنه عرب عالم یو تقریر کوي وایي چې کله ته ښه سړی نه یو خلک ستا صفت کې په دې مدو کېږي ځکه ته خو ځان پېژنې انت ادرا بما فی نفسک او کله ته به ښه سړی خلک به ستا غیبت کوي په دې مه خفه کېږه ځکه ستا کاغذونه خو الله ته ټیک دي که نه خیر دی که خلک ستا مخالفت کوي ځکه انت ادرا بما فی نفسک ته ځان ښه پېژنې ولا تحسبن الذين غمان مکو باغ کسانو باندې یفرحون چې خوشاليږي بما باغ سبانه اتو چې کم کار دوی کړي دي هغه څه دي هغه اذلال الناس دي لا تحسبن الذين غمان مکو باغ کسانو باندې یفرحون چې خوشاله دي بما باغ کار باندې اتو چې کم کار دوی کړي د گمراهۍ د خلک ګناه کړي دي وړي خوشاله دي ويحبون خوخي اي يحمدوا چې صفته وشي بما باغی کار باندې لم يفعلوا چې نه دې کړي سګمان به مکوا فلا تحسبنهم غمان وکو بدی باندې بمفازه من العذاب بخلاص دل باندې د عذابنا دي د عذاب نه خلاصې دي نشي بمفازه بنجات چې خلاص بشي من العذاب د عذابنا په دنیا کې دلته د دنیا د عذاب نه دنیا عذاب مراد دی دنیا کې الله شرمي ولهم عذاب علیم دې لپاره عذاب دی علیم دردناک ولله ملک السماوات د الله لپاره حکومت د اسمانونو دی او ارض رزم کې دی والله تعالی علی کل شیء قدیر پر سبحانه قدرت لرونکی دی ان فی خلق السماوات والارض دا دې سورۃ اخره حصہ ده او بده کې د زړو مزامینو یاد ده څنګه چې لله ما فی السماوات د سورۃ البقره د سلور مزامینو یاد او توحید او رسالت او جهاد او انفاق د قشان ده لسایتنا اخر د سورۃ آل عمران د سلور مزامینو یاد ده جهاد ده رسالت ده انفاق ده او سرا جهاد فی سبیل الله ده توحید ده دا لسایتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام با ساره د پاسه دونه پس ویل سنت دي سوک پاسی کی ساری پښمنی تا او بر د اسمان ته ګوري د تلاوت کړي دا سنت عمل له د تدبر تفکر بکئی ان فی خلق السماوات یقینا په پیدا کولو د اسمانونو کې ول ارض او په پیدا کولو د زمکه کې واختلاف الليل والنهار په اختلاف د شپه او د ورځ کې چې کله شپه دا کله ورځ دا کله شپه او دا کله ورځ دا کله شپه لنډه کله ورځ لنډه لآیات خامخایتون دی پکې له اولل الباب دا عقل ولو د پاره د توحید دلایل دی پکې انقلابات جهان واعظ رب سن لو هر تغییر سے آتی ہے صدا پفم الذين يذكرون الله دا کسان دی عقل والا يذكرون الله چې الله یې قیاما پولاړه باندې او قعودا پناستوانی والا جنوبهم پاړه باندې چې روغ دی پولاړه باندې مسکی چې بیمار دی پناست باندې مسکی او یا ستړی شو نه پلم پناست باندې کیږي فرض نو او چې خستړی شو پری وزي او مسکی بیمار دی پټړه باندې مسکی درې وانه قسم منځونو پکې رال روغ دی قیام بیمار شو قعودا او چې بي خبره وته نو علی جنوبهم او ذکرم درې وانه قسم جایز دی تلاوتم بغیر د مصحف نه هر قسم جایز دی البته چې سړی قران تناسب به کینی ويتفکرون سوچ فکر کوي فی خلق السماوات والارض پاسمانونو او پس د اسمانونو زمکه په پیدا کولو کې چې الله تعالی ولې پیدا کړی دي تفکر ساعت خیر من عبادت سنه یو من تفکر کول د یو کال عبادت نه غوړ عمل دی تفکر ډېر اهم عبادت دی سړی کله کله را پاسيږي په دې کائنات باندې سوچ فکر کوي انسان په تخلیق باندې د خپل ځان په تخلیق باندې سوچ فکر کوي دا عبادت ته مستقیم چې موږ عبادت ته قران کریم کې سړی تفکر کوي او د تفکر نه پس دعا سکی ربنا ای زمان ربا ما خلقت هذا ندی پیدا کړی تا دا هر سو باطل خلقا ما خلقت هذا خلقا باطلا یا باطل معنا عبثا سبحانك پاکتو فقنا من وسات عذاب النار دا عذاب دورنا ربنا ای زمان ربا انك بشکتو من تدخل النار اغه سوق چې داخل کی جهنم تا فقد اخزیته یقینا تا وشرمون فلا تخزنا من مشرم فقد اهنته وما للظالمين من انصار نبی ظالمان د پر سو مددګاران ربنا ای زمان ربا اننا سمعنا دا مخ توحید شو ان فی خلق السماوات دا صداقت رسولان شو رسالت اننا ربنا ای زمان ربا اننا بشک منګه سمعنا منګه واوریدو منادین یو आवाज کون کې یو رابلون کې مو اوریدو د بلون کې خبر مو اوریدله توحید ته خلق رابلل ینادی للایمان خلق رابلل ایمان تا ویل به پدې نه دا کې ان امنو چې ایمان راوړې به ربکم خپل ربانی فامننا من ایمان راوړو نه ای زمان ربا ربنا ای زمان ربا فغفر لنا نو بخمن ته ذنوبنا د مغړ ګناهونه وکفر لري که زمنا عنا زمنا سیئات زمنا وړ ګناهونه صغائر مصائب وتوفنا مع الابرار منغا وفات کدنې کانو سرا ربنا ای زمان ربا
خپل خپل دعاګانې دا دعاګانې یادې کوي او دا وایي ربنا ای زمونږ ربا وآتنا موږ له راکړه ما هغه څه وعدتنا چې تا زموږ څه وعده کړې ده علی رسولک د خپلو پیغمبرانو په ژبو باندې علی السنة رسولک ولا تخزنا موږ مه شرموه یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې انک یقینا تو لا تخلف الميعاد مخالفت د وعدې نه کې فاستجاب لهم ربهم نو قبول کو سوال د دوی ربهم رب د دوی فاستجابا سوال قبول کو لهم د دوی د پاره ربهم رب د دوی یا ماضی په مرده مضارع قبول وکي الله د دوی سوال فاستجابا قبول وکي لهم د دوی ربهم رب د دوی سوال او فاستجابا قبول کو د ماضی معنی ډیره مناسب ده رب د دوی سوال قبول کو ورته ویل انی لا اذيع بشک زنا نزایکما عمل عامل منکم عمل دی او عمل کوونکی تاسو نه من ذکرن کا مذکر دے او انثى یا دا مؤنث دے زو د ټولو سوال قبلو ما البته بعض سوالو نه قبليږي دا غي منګه وضاحت کړو چې به کې عاجزي نه شرایط نه پورا یا الله تعالی ولا بل سور کې دې په عوض کې یا قیامت کې الله قبول کی یا به مصیبتونه لري کی بعضکم من بعض استاسو د بعضونه پیدا دي څنګه مطلب دین استاسو یو دی بعضکم من بعض دین استاسو یو دی بعضکم من بعض سړی د خزونه پیدا دي او خزې د سړونه پیدا دي لہذا ټول یو شان تاسو په ایمان کې شریک یې ټول د الله اطاعت وکړي د هر چا قبلو ما فالذین هاجروا ټول یو بل د یو بل بشانی یې په دې کې ماته څه کمې زیاتې نشته البته چې چا اعمال زیاتی او غل زیات ز اجر ورکوما فالذین کسان هاجروا چې هجرت وکړو او خرجوا دی استل شول من دیار د خپل کورونه دا وس جهاد شو و اوذو دي تکلیف ملاو شو فی سبیل زما پلار کې وقاتلوا بخپل جنگ کو قتلوا دی وجل شول لو کفرن عنهم خام خبل رکم د دوینا سیئاتهم د دی گناهونه ولو دخلنهم خام خب داخل کم دوی جنات باغونو تا تجری چی چلیږي با من تحتها لاندې د غینا الانهار نهرنا ثوابا من عند الله بدل بو تملاوی کی د الله ر جانبا اصيب ثوابا والله الله تعالی عند الله سره حسن الثواب ډیر بدل دا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد دا اوس انفاق دی الله په لار کې مال ولګاو دا مالدار خلک تاوی ګره تاویږي مالو سړیر دی الله په لار کې نه لګي دي ته دوکه نه کی چرتا لا يغرنك دوکه نه کی تعالی را تقلب الذين ګرځیدل په بدمعشي دغه کسانو کفرو چې کفر کړی دی فل بلاد په دي خارونو کې دا بدمعشان به غټو غټو گاډو ګرځي په دې مدو کېږي دا خو دنیا ژوند ختم بشي اصل ژوند ستاد اخرت دی متاع قلیل دا لګه فائدہ را د مرګ پورې دا ثم مأواهم بیا زیر دی جهنم دی وبئس المهاد ناکار زید اوسې دو دی لكن الذين لكنا کسان اتقوا چریدل دي ربهم د خپل ربنا لهم داغي د پاره جنات باغونه دي تجری چې چلیږي با من تحتها لاندې د هغینه الانهار نهرنا خالدین همیشه اوسېږي فيها بدېږي نزلا من عند الله دا من مستیاد د الله ر جانب دوی تا وما عند الله سجد الله سره دي خیر غردي للابرار د نیکانو د پاره وان من اهل الكتاب دا ترغیب دی عمل ته په ذکر د اهل کتاب باندې چې اهل کتاب کې مخ خلکو او تاسو مزن کې خصيبتونه پیدا کړي وان من اهل الكتاب بشک بعضی په اهل کتابو کې د نجاشی باچا بشان خلک لمن دسی خلق هم د یؤمنو بالله چې الله باندې ایمان راوړي او ما په کتاب ایمان راوړي انزل الیکم چې نازل شوی دی تاسو ته او ما په کتابونو باندې هم ایمان راوړي انزل چې نازل شوی دی هم دوی ته خاشعين لله عجز کوي الله د پاره لا یشتروننا لبآیات الله د الله په ایتونه باندې ثمنن پیسې قلیل لګي اولئک دا کسان چې دي لهم دوی د پاره اجرهم اجر د دوی دی عند ربهم د رب سره ان الله یقینا الله تعالی سریع الحساب زر حساب کون کې دی یا ایها الذین آمنو اے مسلمانانو اسبروا صبر وکي وصابروا ټینګ شي دشمن ته ورابطو او ځان کلک کوي استقامت اسبروا صبر وکي په سبانه په مصیبتونو باندې صبر وکي په اطاعت باندې صبر وکي په خپل تقدیر باندې صبر وکي وصابروا ټینګ شي د دشمن په مقابله کې مصابره دشمن مقابله کې ټینګېدل ورابطو په ځان کې رباط پیدا کوي ورابطو خپل اسونه وته تیار وتړي ورابطو اسونه تیار وته ټریننګ وکي د جنگ لپاره رباط څه ته ویل کېږي نو حدیث کې راځي د یو موز د بل موز انتظار کول د تم رباط ویلې کېږي په ذالک رباط اوس دا ماسپخین موز بن کړی دی مازیګر ته انتظار کوو کنه دا رباط کې دا ټیم تیر شو یا په کور کې انتظار کې په جمعات کې خود جمعات هغه غوړ رباط په کور کې وداغین له کمزوري رباط دا دی او رباط تثبت ته مو چې مضبوط شي تاسو رابطو اعداءکم بالخيل مطلب خپل رابطو معنا د دشمنان وتړي څنګه وتړي
یا تړل دا معنا ده چې جیل ته راولي رابطو دشمن وتړي یا را معنا چې رابطو اعداکم بالخيل مطلب دا چې په اسونو خپل دشمن وتړي خپل اسونو تیار وساتي چې دشمن په دې کې به تاسو تړي دا معنا ده مشهور دو دوستان چې کوم عبد الله بن مبارک او فضیل ابن عیاض رحمهم الله فضیل ابن عیاض دا بدمعش فضیل بدمعش او دې سه بدمعش ویل دا پردو کورون ته راوختو د شپې ورځ ویل چا کور ته راوختو په دیوال باندې یو وخت په اخوا د یو دی خوا ده نو په دې دوران کې ویل یو بوډا د تلاوت کوي سورۃ الحدید وی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق وی بیا یو د چې دا خو ماته وی چې هغه وخت مسلمان نه راغلی چې د زړه ویریږي او حق ته دا مایل شي ویل یو چغې وهله چې بلا قد انا بس وخت راغی نور به نه کوم غلاګانې ویل راووتو او سیده لاړو په لاره چې روانو په لاره کې څه کسان ناست وو چې لکه زه ناوخته دی چېرته پوزیل نه وي څه راته ونه وي ورته وجړل چې ګوره دومره بدبخت یم چې خلک زما نه خپل ماشومان هم پټوي خلک زما نه یېرېږي او سیده لاړو عزم یې وکړو چې زه به نیم عمر په حرم مدني کې تېرومه او نیم عمر به په حرم مکي کې تېرومه حرم مکي حرم مدني عابد الحرمین شو د عبد الله بن مبارک رحمه الله اوس ډېر دوستانه وه عبد الله بن مبارک رحمه الله خبر شو چې فضیل ابن عیاض بس عبادت ته کار ویلی دی او جهاد نه کوي خط یې ورته رالیږلی و دی ورته ویلو یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادة تلعب اے د حرمینو عابده کتا ز چرته ولیدل ما موږ دی ولیدو تب پوش خپل عبادت کې سلوبه کې د حرم عبادت ورته لوبي ښکار شي من کان یخذب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخذب کته جاړي او ستاننګي په اوخ کو باندې لوندې فنحورنا بدمائنا تتخذب زمنګ سینې د وینو رنگ دي نو زما سینه خوشولو کستا او کان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم السبيحه تتعب کده چا اسونه په باطل کې چرته دغه کیږي دا ستړی کیږي زمنګ اسونه د جنگ په ورځ باندې ستړی کیږي من خپل اسونه په جنگونو کې ستړی کړل ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رحج السنابك والغبار الاطيب وتاسو مشکو عنبر خل عطرونه په ځان مګي او زمنګ خوشبوئی صدا زمنګ چې دا دوړي دي دوړي او دارنګ دا اسونه د خپې د کمر سره وهي او د غشانو د بيد قزمګ خوشبوئی ده لا ولقد اتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب موږ تخپل پیغمبر اشتیا خبره کړې ده او دروغ پکې نه دي سی ویلي دي لا يستوي غبار اهل الله في انف امرئ ودخان نار تلهب و د سنش کې د چا په بوزه کې دوړي په جهاد او په دې کې دی ور چیرته ملګری شي زمون په پوز باندې الله ور بن کړی دی هذا کتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب دا الله کتاب دروغ نه وي او شهید مړ نه دی دروغ نه وي هغه دا دی چې لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ابن كثير دا شعر دلجلی کلی دی واتقوا الله د الله نه ویریږئ لعلكم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين